د حضرت محمد بن فضل رحمت الله تعالی علیه یو قول دی، هغه فرمایي د مشایخ ته وایي، مشایخ ته ځکه دا چې کوم اولیاء الله دی دیو روحانی طبیب دی، روحانی معالج دی. الله تبارک و تعالی دی زمونږ ټول ملګری صلحا کی نیکان دي کی، ځکه د طریقت د تصوف د بیعت غرض واحد هغه صرف او صرف نیک جوړېدل دي. نیک دې ته وایي چې هغې په نظر کې دنیا بېوقات شي، سپکه شي، اهمیت یې ختم شي، دنیا ته اهمیت ورکولو په ځای باندې آخرت له اهمیت ورکوي، دنیا کې بوخ کېدو په ځای باندې د آخرت په تیاری کې شروع کیږي، د دنیا د رڼاګانو د حاصلولو په ځای باندې د قبر د رڼاګانو د حاصلولو د آخرت د سودار کوشش کوي. د تصوف غرض دا دی. دا فرمایي و چې کله تاسو د کم شیخ او د کم پیر مرید چې وګوري چې هغه د دنیا په حاصلولو کې مشغول وي، خو داسې شغل پکې وي چې هغه یې آخرت پریښي او دنیا کې بوختي، نو دا وایي ستاسو دپاره د دې مشایخو دپاره وایي دا ډیره د رسوایي علامت دی، د رسوایي د شرمندګۍ علامت دی. د دې مطلب دا دی چې ستا د صحبت د وجې نه، ستا د همنشینۍ د وجې نه، ستا سره د تعلق د جوړ ساتلو د وجې نه په ده کې تبدیلي نه ده راغلې، تبدیلي نه ده راغلې. خو دا هم یاد ساتئ د دې دا مطلب هم نه دی چې یو کس د یو شیخ سره تعلق دی یو سلسله کې او هغه دنیا کې بوخ دی او د دنیا حصول کوي، دا ګنې د دې شیخ نقصان دی او د دې ګنې عیب دی یا د دې د عدم کمال یا د نم کامل او مکمل کېدو ګنې علامت دی. نه، داسې نه ده. حضور پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم نه عظیم ہستی، عظیم ذات، هغه کائناتو کې، مخلوقاتو کې، انسانانو کې، انبیاءو کې څوک نشته. کله صرف او صرف افضل الخلائق او بے خلائقوں کے افضل الانبیاء، دا انبیاء نے بہتر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ډیرو کسانو هدایت غوښتو، دا د حضور صلی الله علیه وسلم دلی تمنا وا، ارزو وا، او داغو د ایمان د پاره دعا هم کوله، داغو د ایمان د پاره هغو له ترغیب هم ورکاو، دا هغو د ایمان رړل د پاره د هغوی دلداری هم کوله، خو د هغې باوجود هر چاته ایمان نه دی نصیب شوی.
خو دا داسې یو مسله ده چې دې کې د دواړو دپاره لمحه فکریه ده، هم د مرید دپاره او هم د پیر دپاره. خو د پیر کامل مطلب دا نه دی چې هغه ګنې د چا هدایت چې غواړي نو هغه به راه راست ته راځي. نه، دا خو د الله معامله ده، دا د الله کار دی. د مرشد کامل ذمہ داری او فرض داری چې هغه خپل مرید ته د شریعت لار سیده کړي، په سختۍ سره ورته سیده کړي. بیا هم د هغوی دپاره د رسوایي او علامت خو دی، ځکه چې د چا اولاد کې چرسی وي، پوډري وي، غل وي، بدعمله وي، نو هغې باندې هغه پلار رسوایي شرمندګي نه محسوسوي، یقینا محسوسوي. هغه چېرته چې ودرېږي او څوک د هغې د بچو تذکیره کوي، د چرسینو، د پوډرینو، د غلو، نو پلار یې هغه ځای کې پاتې کېدی نشي او په نیکانو صالحانو بچو باندې مور او پلار فخر کوي. همدغه شانته چې د کم استاد شاګردان وي، د کم شیخ مریدان وي او هغوی بدعملی، د دنیا طالبان وي، دنیا پسې ورپسې وي، آخرت تیری، پراډینی، دوکهبازي، او د دوکهبازۍ او د پراډۍ یو دویم تعبیر او نومي. نو ظاهره خبره ده چې دا د هغې د مشایخو دپاره، د اساتذو دپاره د رسوایي او د شرمندګۍ باعث دی. هغوی چې په دې باندې نه خفه کېږي، په څه باندې به خفه کېږي؟ یقینا په هغې باندې خفه کېږي. خو دی څه کولی شي سوا د دې نه چې دی خپلو خصوصي اوقاتو کې، مناجاتو کې د هغوی دپاره دعا وغواړي، د الله نه د هغوی دپاره دعا وغواړي، او چې کله میلاو شي هغې ته د حق او د صدق او د شریعت وصیت وکړي، تاکید ورته وکړي. لیکن هغې دپاره هم دا ضروري ده که نه چې هغه مرید او هغه شاګرد هغه خپل شیخ او خپل استاد ته ځان وسپاري. که هغه ځان نه سپاري نو د هغې تربیت به څنګه کوي؟ د هغې رهنمایي به څنګه کوي؟